بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين صدقت يا رب العالمين. دیزینا سورة السجدہ دا شروع شوا اللہ توفیق را کی سر دے ورسو مخ کی سورة لقمانو آئیگی توحیدو کاملا نبدی کی بیا نفی دا شبہاتو نفی دا شفاعت کفری دا اللہ رب العزت فرمائی ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع. مکی سورت تے نزول په اعتبار سره 75 نمبر دی. څلور او یا سورتونه د مخکې را نازل شوي دي. 3 رکوګانې دي پکې او 13 آیاتونه دي. مختلف نومونو باندې یادېږي. څوک یې حامیم سره یو ځای په نوم سره بلي د دې وجې چې جداوالي راشي د حامیم سجدې نه، او څوک دې ته ځان هم دغه نوم مخلي حامیم سجده هم ورته وایي باندې، خو هغه بیا هغې سره تفریق نه راځي. الف لام میم او سوق ورته سورة السجدہ تنزیل الکتاب وایي، او امام رازی رحمه الله په سورۃ مضاجع سره ذکر کړی چې دا یو فضائل یې ډېر زیات دي، او رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به تر هغې نه وده کېده تر څو چې 2 سورتونه نو ویلي، یو سورت ملک او یو سورت سجده. 2 سورتونه به چې تر کومې نو ویلي تر هغې به هغوی نه وده کېده، یو سورت ملک او بل سورت سجده. دکه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا سنت او علما ورته سنت متواتره ویلي. الله دې توفیق راکړي چې دا هر جمعې په سحر باندې په لومړني رکعت کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم سورۃ السجدہ دا لوسته. اگرچې بعض علماو ته قیاسات وغیره یو خوا بل خوا ودي، خو کمې خدای به هر ځای زمونږ هم دا دی موږ یې وایو نه وغیره، خو مضبوطه خبره دا ده چې سنت دا دي په دې کې 2 سنت دي علما دي. یو سنت چې دی هغه سورۃ سجده د جمعې په سهار لوستل، او دویم نمبر سنت پکې دا دی چې همیشه هر جمعه یې لوستل، او دویم کې بیا سورۃ الله. بل دا سورۃ چې دی سورۃ یعنی سجده چې کومه ده دا چې کوم بنده ولولي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای گویا د غشبا دا چې دی داسې په ویښه تېره کړه لکه سړی چې د لیلة القدر شپه تېره کړي، دومره ثواب. دکه شان امام جعفر صادق رحمه الله فرمای وایي چا چې دا صورت ولوسته نو د ده دغه شپه به د غافلینو نه راځي. او بیا د دې صورت متعلق ډیر زیات یعنی داسې خبرې دي چې په ډیرو څیزونو کې دا کار ورکوي. علماو لیکلي دي که د چا سخته نه سخته بیماري او بیمارۍ ډېرې وي او بیمارۍ ښه کېږي نه، بیمارۍ ډېرې وي او بیمارۍ ښه کېږي نه، نو هر سهار ورځې د عمل کې هر سحر وپیری دا صورت بلولی او په اوبو باندې وچت کوي. هر سحر با دې شاید ایدونه نه لري وپیری بلولی او په اوبو باندې وچت کوي، او هغه اوبه به خلاصوي تر ماښامه پورې. ماښامه پورې به دومره اوبه به ځان له دې دموي چې ماښامه پورې ختمولی شي، ماښامه پورې به نور اوبه بیا نه څښي، صرف دغه اوبه به څښي او ماښامه پورې به یې ختموي.
بیا به د ساره پورې چرڅه کوي خو د سارې به بیا د کشن ورځې به متواتر دی دغه عمل کوي د عمل کار چې دا په شان د دوایي چې ډاکټر درته څنګه دوایي یاده کړه نو هغې کې به وي دي چې د خپلې نه کې هغه به د هغې مطابق استعمالوي چې څنګه درته هغه وي دا اجازې به داسې نو ورځې چې دی متواتر وي دی د عملو کې الله رب العزت به ټولې بیمارۍ ختمې او دغه شان وي چې کوم بنده په خپلې بیمارۍ باندې یریږي چې زما بیماري زیاته نه شي نو د هغه لپاره دا عمل او بل علماو لیکلي دي چې د کومه یعنې په کور کې زنانه وي ماشومه وي جینۍ وي او هغې رشته د هغې مطابق نه راځي د دغه ماشومې د دې رشته د هغې مطابق نه راځي نو د صحیح رشتې دپاره که یو بنده یو پیره وایي نو بیا د 21 بار وایي 21 بار او هغې نه پس دعا وکړي دعا دې وغواړي د الله رب العزت نه نو خدای پاک به د صحیح رشته نصیب او که بیا یو پیره باندې کار ونه شو نو وہ پیرے دا عملو کی 21 پیرے بصورت سجدہ لولی 21 پیرے تو اگر بیا وجوبی دا عمل کرے 21 پیرے وجوبی دا عمل کیا را پیرا با 21 پیرے فضائل ډیر زیات دي الله رب العزت دې لوي توفیق راکړي نور هم بلا فضائل الف لام دې د سورۃ السجدہ وایي نو سورۃ السجدہ مخکې د حکیم اعظم ذکر وشو او دې کې د فتح اعظم ذکر دی د قیامت ورځ ته یو فتح اعظم ویل شي په هغه ورځ باندې به غټه فیصله وشي بس کیسه به ختم شي یو طرف ته بل طرف او نو مخکې د حکیم اعظم ذکر شو اوس ورپسې د فتح اعظم ذکر او سورۃ السجدہ ور د بعض علماوی د دې وجې ویل شهادت کې ټول قرآن خلک لولي خو دې ته د دې وجې ویل شي چې سړی کله د سحر راپاسي او تهجد ولا نو په تهجد کې چې دا سورۃ لولي نو د دې بیا ځان له ناشنا کمال دی نو د دې وجې د سورۃ السجدہ الله دې توفیق الف لام میم الله په دې پمانه د دې حروف باندې الله رب العزت ویلي پمانه د دې حروف باندې دا هو عام دا غره بیا چې باغ علما تکین الف معنی چې نو الله دی لام معنی جبرئیل امین دی میم معنی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قران عظیم شان چې نازل شوی دی الله د جانبنا فواسطه د جبرائیل امین علیه السلام په چا باندې زموږ استاد مخکول محبوب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یا الف معنی چې د افاظه لام معنی چې د لطیفه میم معنی محیطه الف لام میم افاظه لطیفه محیط تنزیل الكتاب نازل الكتاب نازل الكتاب کم نه چې قران پاک دی لا ریب فی شایب د شک نشته بدیږي هیڅ شک شوبه نشته بدی قران کې من رب العالمین چې دا نازل دی د رب العالمین د جانبنا دا د الله د جانبنا نازل دی ام یقولون آیا وای دا کافران افتراه چې جوړ کړی دی دی لاره نبی کریم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دیوی دا جوړ کړی نه دا څنګه دا بل هو الحق بلکې دا قرآن عظیم الشان دا څه شی دی دا حق دی من ربک ستا د رب د جانبنا نو الله رب العزت فرمایي دا رب د جانبنا دی خدا څنګه دی کړی چې الله رب العزت یو نن سبا لکه مثال پتاو نن سبا یو فیصله وشي عوام را پاسي وروي وایي کا حکومت پسې چې سره فیصله خو صحیح نه ده او ورته که معنی کنه موږ پارلیمنت کې فیصله کړې زمونږ دغه فیصله ده او تاسو به بس په دې باندې بس کوئ آمنا وصدقنا بس زمونږ دا خبره به معنی نور پکې چون چرانه کی الله رب العزت وایي نه تاسو ته چیلنج دی که چېرته زمونږ دا تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ کړی شوي کتاب ښکاري نو بیا دکه شان یو کتاب جوړ کړي دکه شان یو قانون راوړئ دکه شان چې په بلاغت په هر حساب سره
چې هغه برابر لکه شان یو کتاب راوړی چې د قیامت تر سبا پورې دی نو بل بیا به ټیک شي بیا موږ څه خبره وکړو داسې الله وایي بل هو الحق بلکې دا قرآن حق دی من ربک ستا د رب د جانبه نو هغه داسې ارامیان وبي به په یو محفل کې ناست و 300 شعرونه به یې په یو ځای یادوي یو کس به وي او بل به چون چې رانه بغیر هغه 300 اشعار ورته یادوي قصیده به ورته زموږ باقاعده د نصاب کې پړاویږي کافرانو لیکلي دي باقاعده پړاویږي په دې نصاب کې درس نظامي کې غټې غټې قصیدې لیکلي او داسې الفاظ پکې ځینې وخت راځي داسې لیکلي کړي دي چې علما دا وایي چې دا معلومي دا خو چېرته چونکې کافران دي وغیره یا مسلمانانو کې چې داسې شاعران سوي والشعراء یتبعهم الغاوون ګډې وډې وایي ټوله رسکه څه وایي یو خو څوک په کمر روان دی څوک په ګوله روان دی بل څه کار یې خو نشته یا شراب دی یا مولا دی یا چې چېرته د شړشمو ګل دی او یا چې پته نه لګي څه خو نو دغه ګاډې وړوي علما موږ ته ساقي شاه مولوي صاحب به وایي دا خو سړی چې چېرته په کمر یې سړی پړاوي د جومات د پړاوولو ګونه دی خو هغې کې چونکې ادب پروت دی د عربۍ د ژبې علما یې د دې وجې پړاوي خیر نو داسې ما ورته وایي ناشنا خلک وایي په ارام نه کېناسته حافظې یې دومره مضبوطې وي موږ ته عجب کوي چې دا په څه نه پوهېږي خو د دې قرآن مقابله هغې نه ده کړې د یو وړوکې صورت چې 3 آیاتونه د علما لیکي چې به دې مونځ کېږي صرف د مونځ حکم کېږي مونځ پرې کېږي سړي دغه وړوکې صورت یا د دې برابر یو غټ آیات مونځ پرې کېږي او په دقه یو صورت باندې انا اعطیناک الکوثر د دې برابر هم هغې یو صورت کتلی نه شي جوړولی خو چې په فصاحت او بلاغت کې برابر نو چیلنج ورته بل هو الحق بلکې دا قرآن پاک چې دی دا حق دی من ربک ستا د رب د جانبنا لتنذر دپاره دی چې ویروي ته قوما هغه قوم لره ما اتاهم چې نه دي راغلي دوی ته من نذیر څوک ویره ورکوونکي من قبلک مخکې د ستا نه لعلهم یهتدون هایږي چې په هدایت شي نو زمانه بعیده پورې چې دی یو پیغمبر نه و وخت ډېر مخکې یا 700 یا 800 یا څه دپاسه کله مخکې پیغمبر تېر شوي وي په عربو بخیته الله الذي الله رب العزت هغه ذات دی نو دلایل توحید او تصرف د باري تعالی الله الذي الله هغه ذات دی خلق السماوات چې پیدا کړي دي اسمانونه لرا والارض او ځمکې لرا وما بینهما او هغه چې په منځ د دې وګړي په 6 ایام په شپږو ورځو کې نو الله کول به یکون ذات دی دا په یو ځای باندې پیدا کول شي چې کوم حکم یې کړو به یکون هغه پیدا شوی او الله دې مخلوق ته طریقه خېدي ته وایي چې زه خالق یم زم دا کار چې دا په طریقه باندې کوم ته داسې مه کوه چې بل ډایرکټ وایي چې دا کار دې په یو ځای وشي به تدریج ترقي کوه ډایرکټ چې دی یو مقام ته مه دانګه چې دی دی او ته وایي چې زه دې دا ویسې ګردي مقام ته ورسم نه دا به لاندې مراحل توی کې بیا به دغه ځای ته رسي په یو ځای یو کار دا مه وایي چې په یو ځای دا ټول کارونه وشي امور دې وشي الله هغه ذات چې پیدا کړی د اسمانونو لرا او ځمکې لرا او هغه چې په منځ د دې کې دي په 6 ایام په شپږو ورځو کې ثم استوى على العرش بیا استوا وکړه عرش باندې بیا مستوی شو په عرش باندې کما یلیق بشانه اختلافي مسله د مضبوطه اختلاف نه سباوا متناول دی خدای خیر دی د خدای په ذات کې خبره ده نو داسې به معنی کې ثم استوى على العرش الله رب العزت مستوی شو په عرش باندې کما یلیق بشانه څنګه چې الله د شان لایقه مطابق دي ځکه بنده ته خدا دا ویل شي چې دا بنده په کرسي کې ناست او خپې او بزولې دي سم دا استدلال شي الله متعلق د الفاظ نشي استعمالوي بس دا وایا چې الله رب العزت مستوی شو په عرش باندې برابر شو په عرش باندې کما یلیق بشانه څنګه چې دا شان دی ولي آیاتونه نورم دی هغه سره بس کې لکه الله رب العزت په قران کې فرمایي وما يكون من ثلاثة إلا هو رابعهم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا وهو سادسهم تاسو کې درې کسانه مگر څلورم یې
څلور نه یم مګر پنځم یې زه یم الله رب العزت فرمایي بل ځای کې الله رب العزت فرمایي هو معکم اینما کنتم چې کوم ځای کې تاسو یې نو هلته کې در سره زه یم الله رب العزت فرمایي او الله رب العزت وی تاسو د نږدې دي من حبل الورید دا د شعرت نه زیات نږدې دي نو د دې وجې او بل کې راځي چې الله رب العزت چې دی اعلان یې په ځمکو په اسمانونو کې داسې بلا آیاتونه دي ته ویل شي متشابهات دې کې به عقل نه دوړاوی لکه امام دارالهجرت امام مالک رحمه الله نه تپوس شوی دی طالبانو ته تپوس ورته ووایه چې د امام مالک رحمت الله علیه د دور طالبانو نو هغه به څنګه طالبان هغه به د نن سبا طالبان نه وو چې د خپلې خوښې سبب هغه به د نن سبا هغه نه وو چړې غواړي سبق یاد کړی نه غواړي مه یادوه هغه به د نن سبا نه چړې غواړي ترجمې لا راشي اورې نه غواړي مه راځه هغه د نن سبا دا کسی بیسی نه وي هغه بالکل په ټیم راتله بالکل دا امام ابو یوسف رحمت الله علیه فرمایي غالبا شل کاله که څونه یادوي وایي ما په دې کې د امام ابو حنیفه صاحب سره چوټي نه ده کړې په سبق کې هغه مې نه خیر نو طالبانو ته تپوس وکړو ورته وایي دا استوا علی العرش څه شی دی نو امام مالک رحمت الله علیه ورته فرمایي الایمان به واجب وکیفیته مجهوله والسؤال عنه بدعه وی دا ایمان په دې باندې واجب دی الله ویلي دی چې مستوی شي په عرش باندې برابر شي په عرش باندې نو بس زمونږ ایمان دی چې الله برابر شي په عرش باندې او کیفیت مجهول دی دا پته راته نشته چې څنګه دی او کیفیت به نه بیانې ورنه بیا به جهمیت طرف ته ځي بل خواځي اهل سنت نه به افراط کیږي اخر کې بیا الله دې ساتي بیا د کفر په کوړې باندې نه دی خلک بګین خدي او بل وسوال عنه بدعه سوال د دین بدعت دی نو الله رب العزت دې توفیق راکړي چې د امت د اتحاد لپاره استعمال شي په سر باندې چپول کې راواړي یا په مکه معظمه کې کینی په بنده کمره کې ناستې غټه غټه تنخواګانې لري دلته نه کیسه راوړي دلته به خلک دلته نه راوړي دلته به ځکه علم دا د پیډې علم نه دی علم روحانیت دی چې روحانیت در سره نه خلک هم دغه شان خپلو کې جنګي صرف په الله دې مانو تاسو ما لكم من دونه نو خبره دار چې په دې سيزونو کې بعد الله په ذات کې به بس بحث نه کې اسانه خبره د عوامو لپاره دار چې الله په ذات کې به بحث نه کې علما به کې من دي چې دقیق علما دي اخیم ځان له حساب دی او غیم دا من هغه دا بوله دا هغه وی چې په دې کې د امام مالک رحمه الله په شان شخصیت وي او سوال عنه بدعت معلومه ده چې په دې کې صحابه باس نه دي کړي دا پوس نه دي امام ابو یوسف رحمه الله خلک بیا وایي چې نه دي تاسو په خلکو پابندو لګوي چې دې پرستا کار کوي او خو نه کوي دا د اوسني پروفیسورانو مو چې ورسره کېږي غریبانو شاعران د دور شپږ سوه شاعران مې لري چې ورسره کېږي تاسو په خلکو پابندو لګوي په دې کې به تحقیق نه کوي خدای دې بې خوبه څه د خدای په ذات کې به دنه څه تحقیق وکړي د امام ابو یوسف صاحب نه به زیات تحقیق وکړي امام ابو یوسف صاحب وایي شل زره مې هغه روایات یاد کړي دي چې کوم خلکو د ځان نه جوړ کړي دي هغه مې یاد کړي دي اصل لا پرېږده شل زره مې صرف هغه یاد کړي دي چې خلکو د ځان نه جوړ کړي دي چې په قرآن حدیث کې خلک د ځان نه په احادیثو کې ځان نه روایت شامل دي امام ابو یوسف رحمه الله خیر امام ابو یوسف رحمت الله علیه او پیر دربار ته راغی هارون الرشید ورته سیب د دې دوه کسانو فیصله وکړي څه فیصله وکړي وی دا دواړه تقدیر په مسله کې خدي هغه ورته داسې څه مسله کې مونږ نه دي داسې کار وکړه چې دواړه په خر کېنوه او په دې کوڅه کې وګرځوه د بغداد په دې حالیه کې وګرځوه او مخ ورته تور کړو د شا غاړې د خلک په چپړ ولي او ورته وایي چې د تقدیر په مسله کې څوک بحث کوي نو دا دی خلکو لوبه دي اوس د قرآن د آیاتونو لوبه د قرآن آیاتونو په بل څه بل څه پېټ کوي نه د لطیفو په تور یې پېښ کوي په خدای یقین وکړه د لطیفو په تور په لطیفه کې د قرآن آیات پېښ الله دې خلک بیا ودرېږي کلک ودرېږي لکه څه د خدای خبره وکړه دا یو شاعر دی یو جاهل دی خبره یې کړې ده نو ته د خدای او د رسول په مقابله کې شاعر او جاهل ته د خدای او د رسول په مقابله کې جرنیل او کرنیل او
لیډر دی او مشر دی پرېږده وګورځوه دا ډېر د خدای په مقابله کې دا هېڅ شي لږ احتیاط به د ټیپو کې پېش کوي د قرآن دا رضا بالکفر کفرون ده چې دا یو کس تا ته وایي چې ته یهودي او دا ورته وایي چې زه یهودي ښیم زه په دې خوشحاله یم دا کفر دی چې بیا د قرآن آیات پورې خندا ټټوبې دا الله دې معاف کړي نو کې احتیاط پکار دی هره مسله کې هره خبره چې ما لکم نشته د ستاسو دپاره نه به وي ستاسو دپاره من دونه په مقابله د الله کې د الله نه ما سوا من ولی څوک دوست ولا شفیع او نه څوک سفارشي افلا تتذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبلوئ یدبر الامر انتظام کوي د امورو د کارونو مدبر دی د کارونو من السماء د اسمان نه الی الارض ځمکې ته یعنې نازلوي احکامات کارونه د اسمان د طرف نه الی الارض ځمکې ته ثم یعرج الیه نو مدد دی ګوره د الله د قرآن د اسمان د جانبه د طرف او ځمکې طرف ته نو مدد دی ټول آیاتونه کوم ځای کې بعض ځایونه دي ځینو احکامات ته مراد واخلو لږ احتیاط پکار ورنه چې الله وایي زه تا سره یم الله وایي کوم ځای 3000 سره څلورم یم کوم ځای 3000 سره پنځم یم مګر بیا به څه کوي نو داسې وایي چې د الله د شان لایقه مطابق هغه علما وي که هغه قدرتا وي که هغه په هر حساب سره چې د الله د شان لایقه وي ثم یعرج الیه بیا ورهیږي دغه الله ته دغه امور دغه کارونه بیا به واپس کېږي دغه الله ته دغه کارونه فی یوم په هغه ورځ چې کانه مقدارو چې دې مقدار د هغې الف سنتین زر کاله مما د هغه سنه تعدون چې تاسو حساب لګوئ الله رب العزت فرمایي چې بیا د هغه ورځې باندې به دا امور بیا به راکېږي مطلب دا دی په هغه ورځ باندې به دغه الله ته دغه امور راجمع شي د دې به فیصله کوي قیامت په ورځ باندې به الله رب العزت ته دا ټول خلک راغونډ شي دغه فیصله دغه کارونه به راشي یا به بیا دې ته امام شاه صاحب په رای باندې به متشکل شي وغیره چې نیکي کې د هغې به دغه تمونه د مثال په توګه سبحان الله دکه شان چې بدي کې د هغې به درته مار میلاوېږي د هغې به درته لړم میلاوېږي د هغې به درته نو د هر څیز به درته هلته د شکل په حساب سره بیا میلاوېږي عمل د لارې نه مثال په توګه ګیره خورې د یو ویښتو په حساب باندې بیا حساب لګوکړو د خدای په خوا لړم دې جوړ ایمان دې جوړ دکه شان نیکي کې سبحان الله ګیره پرې دې نه د ګیرې په حساب چې خدای پاک الله وساتي اوس دلته زر کاله یو مخکې صورت کې غالبا ناروان دي په هغې کې 50 زره کاله دي دا وایي احادیثو کې دکه شان دي نو خبره دې کې داسې ده د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس شوی نو په هغې کې دا ویلي چې د یو مسلمان دپاره به دا په شان د 2 رکعاتو د سحر لمونځ برابر وي د سحر لمونځ وکړې د سحر د لمونځ برابر وي نو دا مثال په طور تام شپه تېره کړه او یو کس سخت بیمار دی هغه هم شپه تېره کړه ته روغ رامنډې چې څنګه سر په بالغ کېږي اوده شي سارې راپاڅېدې وویې یاره دا شپه خو ډېره لنډه نه وه ځکه بدن کې څه مسله نشته صحت دی او یو کس دی هغه سخت بیمار دی هغه په ډډه اوړي راوړي د هغه باندې دا معمولي لحظه چې دا ډېره اوده شي دکه شان به د دې حساب وي د ګناهګارو دپاره به دا ورځ ډېره اوږده وي د نیکوکارو دپاره به دا ډېره لنډه وي ثم یعرج الیه بیا به واپس کېږي دغه ورهېږي به دغه کارونه الیه دغه الله ته فی یوم په هغه ورځ باندې کانه مقدارو چې دې مقدار د هغې الف سنتین په اندازه د زر کالو مما د هغه نه تعدون چې تاسو یې شماره کوئ چې تاسو کوم شماره کوئ کوم د ورځو حساب کوئ نو په دغه حساب کتاب سره الله رب العزت دې پوهه او سمجھ را نصیب شي